عیسیٰ علیہ السلام تا معجزہ اللہ ورکڑی وا یہ دا مور بڑن پیدا شو نا پاغ بے دم واچو اللہ با بینا کا دا برگی مرض علاج باغ کو او دا مڑی علاج اب ام کو بے اذن اللہ جم دے کے دبا نو دغا معجزہ چے مریض جوڑے دل دا خود پیغمبر علیہ السلام امتیانو پلاس اللہ جوڑ کری دی صحابہ کرام و دمون اچولی و مقصات مریضان جوڑ شوی دی نو دا عیسیٰ علیہ السلام دا معجزے بدل دل تک دا صحابہ پا شکل کے دا امتیانو شکل کے خکارا شو او پاتے شو مڑ جم دے کے دل نو دا معجزہ ہم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑے وا ام محجن یو بڑے زنانوا ایمان روڑو ظلم زوی مرشو پیغمبر علیہ السلام تا پجڑا رالا ویزوی میں مر دے دعاو کچ دے جمدی شی او کدے نہ جمدی کی گی نزو سر مڑکے گا ما نہ پیغمبر علیہ السلام تب تسلی دیر ورکللا خو بڑے نہ صبرے دلا وی اللہ تسوالو کچ زمازوی جمدی شی پیغمبر علیہ السلام و تیزوی دیراتو خواہ کم دنو بڑے مخ کے پیغمبر علیہ السلام ورپسے کورتا لارل مڑے پروت سادر پی ویر دے پیغمبر علیہ السلام دعاو کڑا او مڑی دا مخنا سادر پخپل لرکا ورا پاسے دا جم دے شو دا ام محجن زوی دا پیغمبر علیہ السلام پا معجزہ جم دے شو آئندہ جن خدا سونور کا پیغمبر علیہ السلام وفات شو دے جم دے دوکالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دور حکومت اچلے دا وفات شو دے جم دے یولس کال عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حکومت کا وفات شو دے جم دے دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کے پا جہاد کے شہید شو نو دغا معجزے ہم پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورکڑے او عقل فکر اللہ سون ورکڑے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکی کہ عقل یو لاکھ حصی شی نو 90,000 حصے دا عقل یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑے نو لاکھ کے لزر پاتے شلے نو 9,000 حصے دا عقل باقی ماندہ پیغمبرانو تا ورکڑے شلے زر پاتے شوے پدے زرو کے 900 حصے دا عقل صحابہ کرامو تا ورکڑے شلے سل پاتے شلے نو 90 پدے سلو کے علماء دین و بزرگان دین تا ورکڑے شوے لس پاتے شوے پدے لسو کے 9 حصے دا عقل عام مومنانو تا اللہ ورکڑے او یویسا دا عقل دا طول دنیا کافر تا پا شریک پاتے شلا نو پا لاکھ حصوں کے 90,000 حصے دا عقل پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی دا بدن طاقت اللہ سون ورکڑیو نو دا سالور زرا پالوانانو طاقت یواز زمان پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی پا عربو کیو پالوانو او اغا پالوان چارا پرزول نشو او کچا با اوخ علال کرو دا سرمن با پزمکا ویڑا پرتو دا با پی قدم کے خود نو دا بے زما دا خپید لاند دا سرمن دا سوک ازاد کی نو لسو کسانو با اغا سرمن راخ کا ابا زر زر شو خود دا قدم لاند سرمن بچا اونخ وزول شلا لکا چه میخ بے پی تکوالی و دا سی بے پی ولارو نو دغا پالوان راغی و پیغمبر علیہ السلام تیوی مالا پا کبڑی راشا نو کزدی را او پرزولم زپتا ایمان روڑلم او ما اور او پرزولی نو تا دا پیغمبرین دست بردار شموائی چه پیغمبری ما نو پیغمبر علیہ السلام وی رازا را میدان تشا نو گان صحابہ کرام را مخکشوی دا اللہ محبوب دا خو دیر بیده بیدا منگ بیو تب پا کبڑی ورزی پیغمبر علیہ السلام وی چیلنج خوی مال را کڑی رتاسو لخونی در کڑی بیا بیا صحابہ کرام را مخککی نو پیغمبر علیہ السلام تیالکو ایمان با پتاسو روڑی که پما وی پتا وی چه پما ایمان روڑیو چیلنج را کڑی خو بس را پری دے را باشی مالا صحابہ کرام یا خوا دے خوا کڑلو سڑی تیوی را میدان تشا پالوان میدان ترا ہوتو اور لک سات پس پیغمبر علیہ السلام سڑے پزمکر اخلاص کو چه پری خود پاسه دن جامعو سندر زما خپخوی دلی و تیو زلی بیارا شان
نو بیا ورغه را خلاصې کړه چې پاسېده نه وي شا مې نه ده لګېدلې ته یو ځلې بیا راشه لکه چې د دم درزونو ته زړه کېده نو چې په درېیم ځل یې را خلاص کړه داسې پې له پاسه یې لاس مبارک ایښی وی خپه خو دې نه ده ښویدلې وی نه وی شا دې لګېدلې ده وی ښځه پاسه سړی پاسېده ایمان یې راوړه مولانا فضل ربی معدن صاحب د 400 هغه به اشعارو کې دا ویل وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړمه کدم غاړه به ایمان تا نو حضرت اویل بسم الله را زه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورته غاړه او په درې ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان ووی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه او سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته هر یو صفت چې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړو نو هغه عقیده ختم نبوت عقیده ختم نبوت دشمنان اسلام دشمنان ختم نبوت نعره تکبیر د پیغمبر علیه السلام هر یو صفت الله کامل او مکمل پیدا کړو نو چې کله ولا نبوت او پیغمبري ورکول نو دا نبوت یې ولا کامل او مکمل ورکړی دی د دې نه پس د بل نبی او د بل رسول د راتلو ضرورت نشته مخکینی پیغمبران داسې وو چې د یو علاقې دپاره به پیغمبر راغی نو بلې علاقې له بل پیغمبر یو زمانې له به یو پیغمبر راغی بلې زمانې له بل پیغمبر خو زمونږ پیغمبر علیه السلام تر قیامته د تمام انسانانو د پیریانو دپاره اوم یو پیغمبر دی او دې نه پس د بل پیغمبر ضرورت نشته نورو پیغمبرانو به مخکې پیشنګویي وکړه چې ما نه رستو به فلانې راځي فلانې او ټولو ویلي چې آخره زمانه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به تشریف راوړي او د ټولو پیغمبرانو نه الله وعده هم اغشته وا که ستاسو په زمانه کې تاسو موجود وئ او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي لتؤمنن به ولتنصرنه خامخا به په تاسو ایمان راوړئ امداد به ورسره کوئ نو ټولو پیغمبرانو الله سره وعده کړه چې زموږ مخکې راشي موږ به په ایمان هم راوړو امداد به هم ورسره کوو خو د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل پیغمبر نه راځي نو پیغمبر علیه السلام نه دي فرمایلی چې ما نه به رستو بل راشي خپله پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدي ما نه رستو بل نبی نه راځي او پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته دوه ګوتې مبارکې داسې یو ځای ونیولې وی انا والساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو جوخت یعنی زما او د قیامت په منځ کې بل پیغمبر نشته څنګه چې د دې دوو ګوتو منځ کې بله ګوته نشته نو داسې د پیغمبر علیه السلام نه پس قیامته پورې بل پیغمبر نشته نو که د دې دوو ګوتو په منځ کې چې ته بله ګوته راووته نو اپریشن به وله کې که ګوته پیدا شولو که غوټه پیدا شو که پولی پیدا شوه هر شي چې د دې دوو ګوتو منځ کې پیدا کېږي هغه خلک په اپریشن لرکوي نو د مسلمانانو د هغه وخت نه اوسه پورې همدغه طریقه ده که د قیامت نه مخکې چې ته بل را پیدا شوی نو دی مسلمانانو سنبال کړی دی اپریشن یې وله کړی دی او که آینده چې ته نور داسې سر را پورته کوي نه به هم سر خوري ختمیږي به دا انګریزان او قادیانان دا یو شی دی او په یو سلا مشوره باندې دا کار شروع کړی دی یو انګریز یو قادیانی ججو قادیانی علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه او علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه د دواړو سره ملاقات وشو نو دغه قادیانی جج
افغانی صاحب ته وایي چې مولانا نبوت څه شی دی؟ هغه ورته نبوت یو اعلی منصب دی او الله یې هغه چاله ورکوي چې الله ته ډېر محبوب وي. نو د شروع کړه د نبوت په باره کې تفصیلي خبره کوله او د جج خبره منځ کې کټ کړله. وی چې دومره اعلی شی دی او ته دومره صفتونه کې نو دا ښه څیز عام کول پکار دی. هر محله کې هر کلی کې یو نبی پکار دی. نو تاسو مولیانو په پابندی لګوله چې ختم نبوت ختم نبوت اول هم په پابندی لګوله. دا افغانی صاحب چې دا سړی خوشوده دی دیو د قرآن او د حدیث په دلایلو باندې که پوهیو نو هسې په وخت ضایع کېږي. خو زه دې چې څنګه خبره کوي دغه سره زم کوم. نو دغه زمانه کې د 100 نوټ غټ نوټ و لکه اوس چې د 50,000 غټ نوټ دی. افغانی صاحب د 100 نوټ راوویستی وی صاحبه دا شی څنګه دی؟ هغه ورته دا خو ښه شی دی. نو دی ورته چې ښه شی دی او داسې عام شي نو ښه به وي که نه چې هر چا ته ورسېږي چې زه یو مهر جوړ کړم او په سپین کاغذ لګوم او دا د 100 نوټونه هر چا له ورکړم د هر چا جیبونه ډک شي ټول خلک به خوشحاله ښه شی دی عام به شي. نه مولانا دا کارونه کې دا ولې دونه ښه شي او ته پې پابندي لګې دا ولې؟ نو هغه ورته وایي دا ته چې کم نوټ جوړ کړې نو دا به جعلي نوټ وي. جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړوي هغه د سزا قابل دی. وی دا ولې؟ وی د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده ځکه دا جعلي د سوځولو دی. افغانی صاحب ورته وی څنګه چې د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنټ سره ده دقسې د نبوت اتارټي الله سره ده. او څنګه چې جعلي نوټ د سوځولو دی داسې جعلي پیغمبر د سوځولو دی او چې څوک یې جوړوي دقسې هغه مجرم دی. فبهت الذي کفر. او دوی دا هم وایي چې عیسی علیه السلام نشته دی هغه وفات دی. قادیانان او انګریزان داسې وایي. یو انګریز راغی او د دیوبند بزرګانو ته چیلنج ورکوي ما سره د عیسی علیه السلام په باره کې خبرې وکړې. زه وایم چې عیسی علیه السلام نشته. نو د دیوبند بزرګانو علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه میدان ته راوویسته وی د سره خبرې وکړې. ډېر خلک راجمع. نو هغه انګریز چې دی نو د ډېرو خلکو مخکې خبره وکړله چې دا مولیان او دا مسلمانان دوی وایي چې عیسی علیه السلام اسمان کې د جمدی دی او قیامت نه مخکې به راځي. دوی د ما سره خبرې وکړي. نو افغانی صاحب ورمخکې شوی دته خبره شروع کړه ته وایي چې نشته. ولې وایي چې نشته؟ زموږ قرآن حدیث خو موږ ته وایي چې اسمان کې د جمدی دی او قیامت نه مخکې به راځي. نو هغه انګریز ورته وایي چې ما 15 کاله اسمانونو کې تیر کړل او په هر اسمان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدم په یو ځای کې عیسی علیه السلام نو. نو زه وایم چې هغه نشته تاسو دروغ وایئ. اوس به درته څه وایي؟ وی 15 کاله مې اسمانونو کې تیر کړل او هر طرف مې کتلی دی. نه افغاني صاحب ورته زه خو پرون د اسمان نه راکوز شوی ما او هلته کلو میدان کې ناست و ما ته ویل چې دا یم ښکاره ناست یم خو تاسو یو ړوند راولېږئ او دلته تو راتو شو واپس لاړه چې ته بینا سړی خو به م رالېږلی و. نو دا د زړه په سترګو نابینا خلک دي دا قادیانان او دا انګریزان. دوی کې عقل هم نشته دی. په لاک کې یوه حصه چې ټولې دنیا کافرو ته رسېدلی هغې کې هم دوی ته څه حصه نه ده رسېدلې. کنی دا خبرې د شریعت بالکل واضحه دي. زموږ پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی. دې نه پس که بل چا وی چې زه پیغمبر یم او خدای مکه یو مسلمان ورته ته د پیغمبرۍ څه دلیل لرې؟ نو دا بې خونده مسلمان دی به هم کافر شي. ځکه چې د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت عقیده داسې روښانه لکه اوس وخت کې چې د انور صفا روښانه دی. نو د انور دلیل نه غواړي چې انور شته او که نه په خپله ښکاري. نو د ختم نبوت عقیده بالکل واضحه ده او دا د ټولو مسلمانانو متفقه عقیده ده او د دې خلاف چې څوک وي نو هغه سوچه کافر دی. الله دې د ټولو مسلمانانو د عقیدې حفاظت وکړي او دا کافرانو ته د الله هدایت نصیب کړي. که هدایت یې نصیبه کړي الله دې نیست و نابود کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.